يختص بالموجود لأنه في الأصل مصدر شاء أطلق بمعنى شاء تارة وبمعنى مشيء أخرى. افی سب دے آیات کریمہ کرالل ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ فہر شی قادر ہے. اس شیء ستویلی شی نتا توائی والشیء یختص بالموجود، دا خاص تے چا پوری موجود. دی دینا دا شیء مانا تاسو تبیانی. معتدلہ او اہل سنت والجماعت آپس کے اختلاف تے داغی پا نزبان شیء عام دے، شیء موجود تا او حق معدوم تا چی کم فی الحال معدوم دے خو ممکن دے سدے اغیتا ہم سویلی شیء ویلی پوش ولی یو حق معدوم دے چی اغا معدومی اصلی دے بالکل اغا موجودی کی نخا ممتنع لذاتی ہی ورطوائی. یو حق معدوم دے چی ممکن دے لکستاسو اولاد راتلون کے وقت کے اس فی الحال معدوم دے خو ممکن دے پوئیگی. ناغی وائی شے موجود او معدوم ممکنہ دوارو تویلی شیخا. ذکا غی وائی چی دا پمانا دا ثابت سر شے پمانا دا او ثبوت دوارو توی شامل لے. موجودی اصلی تا اس فی الحال چی موجود دے ہاں او حق معدوم تا چی ممکن دے وجودی سے دے ممکن. امونگا واوی چی نافی سیب شے خاص تے چا پوری موجود پوری چی اس فی الحال کم شے موجود دے بالفعل بس اغت زویلی شے ویلی پونشو لے. زمونگ دلیل سے دے دا لئنہو زمونگ دلیل لے لئنہو زکد شیئن فاصل کی مصدر شاء دا دا شاء یشاء مصدر دے. شاء یشاء فتح یفتحون معنی صدا اطلق بمعنى شیئن و بمعنى شائن. افی سب شیء مصدر دے خود دو اطلاق و دو استعمال دی. یو دا چی دا مصدر مبنی للمفعول لے پمانا دا اسم فاعل سر پمانا دا شائن سر. شائن اصل کی شائعن پوئیں گے او بیا شائعن او بیا شائن شلو پوش مانا یا پی سے مرید او ارادہ کون کے ہاں. شائن پمانا ارادہ کون کی سر ارادہ نو شے یو مانا سشولا ارادہ کون کے او ما تا گو رہے ارادہ کون کے او مرید دا موجودی کا نی چی او ذات خپل موجود نی نو اغب ارادو کی ارادہ خو وصف تے نو چی ارادہ یو سید لتا ثابتے نو دا دی ثبوت نمخ کی بداغ خپل وجودی ہاں نو کشیئن پا مانا دا سزرشی شائن سرشی نا معنی مرید و ارادہ کون کے موجودی پونشو لے. نو اطلق بمعنی شائن اطلاق راغل رے پا معنی دا شائن سر. شائن معنی مرید یعنی اسم فاعل سر. وحین ایدن و دغا وقت کی یتناول الباری تعالی اللہ تعالی تا ہم شاملی گی. ذکر اللہ تعالی موصوف بالارادہ دے ارادہ کون کے دیکھ کما قال تعالی کما لکا اللہ تعالی خفل فرمائی قل او آیا دے خلقتا ایو شیئن ایو یعنی ایو شائن ایو کم یو ارادے والا کم یو شائی اکبر شہادتا لوی گواہ والا دے. کم شے دا شے مانا دلتا شائن یعنی سوک چی دا ارادے خاون دے سوک چی دا نو دا ارادے پا خاوندانو کی راتا اوخا یا کم یو پا کی دیر لوی گواہ والا دے. نو شاعت قل اللہ قل اللہ تعالی
پدې شائعینو کې پدې اراده کوونکو کې د الله گواهی د ټولو نه سره پوهیږه خبره. نو دلته ایو شیئن په معنا ده ایو شائن او شائن په معنا ده مرید او اراده کوونکی پوه شولای په خبره باندې. وبمعنى مشيء اخرى وبمعنى مشيء نفسه اسم مفعول اسمه نيو معنی اطلق بمعنى شاء تارة او اطلق بمعنى مشيء تارة اخرى بل ذلك بمعنى ده نافی سب الته معنا مرید اراده کون کې دلته معنا مراد اراده کړلې شوی اراده او څه اراده شوی ده اے مشی وجوده چې داغه د وجود اراده شوی داغه ده او ما ته ګوره د کوم سیس چې د وجود الله پاک اراده وکي ناغه خامخا موجود هغه د مشی او هم په معنا د سره شو موجود سره کنه ځکه مشی نه کم مشی مراد دی چې الله تعالی داغه د وجود اراده کړی او الله تعالی چې د چا د وجود اراده وکي هغه لامه موجودی نه پوهیږي. شاته وګوره وما شاء الله وجوده فهو د کوم شي د وجود چې الله تعالی نه پوهیږي نه فهو موجود فی الجمله هغه فی الجمله سي یا فی الحال یا راتلون کې وخت کې ها خو چې الله اراده وکي چې دا شی به نه به موجود یا فی الحال یا پوه شولې. وعليه قوله تعالى ان الله على كل شيء قدير او الله خالق كل شيء دلتا على كل شيء کی شيء او خالق كل شيء کی شيء اپی سے پوه شولې نو دا شیء یا په معنا ده شائن سره او یا په معنا ده مشیء سره یا په معنا ده تاسو پوه شولې به نو ان الله على كل شيء قدير الله تعالی په هر شای باندې سره اراده والا باندې قادر ده پوهیږي. او ان الله على كل مشیء الله تعالی په هر مشیء باندې د چا د وجود چې څوک اراده وکي یعنی هر موجود باندې سره قادر. او ذکرنګ الله خالق نراش فهما دا دوار آیاتنا دا دوار علا عمومهما پخپل عموم بانے پاتش اے شیئن عام دے لکه دا کلو اضافت ورطا آگل ہے او کلو دا الفاظ دا عموم ندے چی کم سیست اضافت را گیا غسید عامی گی نو اللہ پا ہر شی بانے دا دی شیئن ایش شیم سنشو ولی پختل عموم بانے بلا مصنویت بلا بغیر د استثناء بغیر د سنا پونش ولے نراشا اللہ تعالی پا ہر شی بانے نو د شیئن مانا بدل تسوکو شیئن بفمانا د مشیئن وجودہو سروکو ہا اللہ تعالی پا ہر سیز بانے د کم سیده د وجود چې الله تعالی اراده کړی پوهیږي نو الله تعالی په هغه باندې سره او الله خالق نپهما على عمومهما دا دواړه آیاتونه په خپل سبا دي شو لاندې ناکید لیکلي بلا استثناء الواجب والممتنع هغه به ترنه مستثنا کینا ممتنع او واجب واجب الوجود چې دا چا وجود واجبي ا ممتنع چې وجود ممتنع وي دا دواړه ترنه مستثنا دا داخل نو دیتا آیات کریمه ته شامل نو دا په شیئن کې داخل نو په نه شولې دا کاغه شیئن په معنا موږ د موجود سره واغستو ها معنا څه سره
الله تعالی په هر هغه سیز باندې د کم سیز چې الله پاک د وجود سو کې اراده کې پاغي څه ده نو ذات واجب تعالی تم سن شو شامل ممتنع تم سن شولو نو چې شامل نشولو نو آیات کریمه په خپل حال باندې پوه نشول یعنی عام مخصوص منه البعض نشولو ها دا محکم آیات ته پوهیږي عام مخصوص منه سو خوای چې نه عام دی خو ذات الله تعالی تر نه مخصوص شوی دی په استثناء عقلی سره ها او تاسو ول د تلوی کې ویل چې کله د عام د پاره مخصص عقل مخصص نو ما ته ګوره عقل چې د صور استثناء او تخصیص کو هغه به اوزي او عام به باقی او افراد کې حجتها او الته تلوی کې تاسو ته ویلو د الله تعالی خطابات چې صور دي نه دا عام دي او سبي او مجنون تر نه مستثنا شوی دی په استثناء عقلی سره عقل تر نه څه کړی دی عقل وايي دی د تکلیف لایق نه دی چې دی مکلف کړل شي نو سبي او مجنون مستثنا دی باوجود د دې نه چې دغه آیاتونه قطعي دي کدا مخصوص منه الباس دا تخصیص چا راوسته وي دا عقل نه علاوه کلام راوسته وي مخصص کلام وي نبي ابدا ځونی ګرځیدل هدا سن شول کیسه پونه شولې نو د چې په کومه انداز واستو عليه قوله تعالی چې په معنا د مشیء فرشي نبي ابا کېړو استثناء د سره نشته ضرورت اے آیات کریمه بل سره غي ته شامل نه چې شامل نه نو اخراج خرسته خبره ده او یا تاسو تمو مستثنا شو په استثناء عقل دا تقاضا کی چې الله په هر شی باندې قادر دی نو په هر شي کې ذات الله تعالی څنګه نه دی چې بیا یو ذات قادر او مقدور دواړه شي او یو ذات هو قادر او مقدور مختار خبره ده چې ذات الله تعالی تر نه مستثنا شو په استثناء اپی سے پوهنه شوې والمعتزله لما قالوا معتزله چې کله دا تعریف کړي دي الشیء ما يصح ان يوجد یو تعریف یې څه کړي دي هر هغه شی چې داغه وجود سي صحیح ها وجود سي ندی صورت کې وهو يعم الواجب والممكن دویم تعریف کې ما يصح ان يعلم ويخبر عنه د کوم شي نه چې اے د کوم شي معلومیت چې صحیح معلوم کیږي په علم کې راځي او يخبر عنه مخبرا هو حقيقي څه نبي هو بيصير فيعم الممتنع ايضا ممتنع تمثله وانا شولې شيء څه شولو عام شولو ما يصح ان يوجد او ذات الله تعالی موجود دی کنه ممکن ما يصح ان يوجد او بیا دا بل تعریف چې مخبران هو حقيقي سوا حقيقي نمونږ د سوای نه شریک الباری ممتنع شریک الباری ممتنع ده نو شریک الباری هغه مخبران هو واقع نشو مخبران هو نو بیا عام شو لګنه نو لازمهم التخصيص غیبانه څه لازم شو غیبر علی او دا آیات په خاص کی دا شی ان بچا پوره په ممکن پوره او بالموضعين په دواړو زيونو کې ها ان الله على كل شيء قدير نمانه الله په هر ممکن باندې سره او بدلیل دا بدلیل العقل کې دي خبرې ته اشاره شولا چې عام مخصوص منه الباس شو خو ګره دلیل څه دی عقل لنا هغه ظنیت والا خبره به کې نشته دی ګره ها ظنیت کله راځي چې کله به دلیل العقل سره نه دلیل الكلام سره یا د عقل نه علاوه عادت یا عرف بل سی پوښلې به خبره والقدرة هي التمكن من ایجاد الشيء قدرت څه ته ویل کیږي دا تمکن دی من ایجاد الشيء اپی سب د یو سیز د موجودولو تمکن څه مطلب اے ته پداسي حیثیت سره شي پداسي چې یو شی موجودول شي نه خلق ته قادر وي خلق ته اکه مثلا ته ادرې دل شي د ادرې دو صلاحیت پتا کېشته ده نه خلق وای دې سره قادر تمکن منه نو لا دې موجود کړل کنه سبق ویل شي نه د ویلو
دا یو شی دی کنه د دې د ایجاد او د موجودولو تمکن تا کې او قیل چا ویلی چې صفت تقتضي التمکن دا یو دن یو صفت ته چې هغه تقاضا د سکی هغه صفت چې پتا کی نو تبه ستاسو تمکنی سبلی ستاسو تمکنی په سبانی چې داسې بسکی دا به موجود کی تاسو پوه شئ وقیل او چا ویلی چې قدرت الانسان قدرت د قدرت منس کې فرق کړی دی چې قدرت نسبت انسان ته وکړي نه دا هيئت دایو بها چې د دې هيئت توجنا يتمكن من الفعل چې د قدرت مومي بسبانه په فعل باندې او قدرت الله سره عبارة عن نفي عجز عنه دا الله قدرت عبارت ته د نفي ده چې دا الله تعالی نه به عجز سګي نبی ابدی صورت کې اپیس قدرت صفات سلبیه او نشي ها دا قدرت معنا څه شولا سلب العجز او نفي العجز تاسو په شولا په خبره باندې او قادر بچاته وای هو الذي ان شاء فعل وان لم يشاء لم يفعل هو الذي قادر به هغه ذاتی ان شاء کچرت اراده شي د څه د فعل نفعل یعنی انشاء الفعل فعل انشاء ایجاد الفعل نفعل وان لم يشاء او که اراده نشي نو لم يفعل نو لم تاسو په نه شولې خبره چای معنا د سکړي انشاء فعل و انشاء ترکها خدا هغه ترکه والا تعریف پر خود د بل اندازو کو انشاء فعل و ان لم يشاء ترکنا لم يفعل ولي في السب کدا ترک معنا څه شي کف الفعل کف عن نبي خو هغه په فعل کې راغی کو نه شوله او کدا ترک معنا څه شي عدم الفعل شي عدم ناغاړو اراده غواړي نه تاسو اوس په دې ټیم کې ډېر شکارونه نه کوي کنه دا نه کول استاد اراده شته نه پوهیږي نه کول غوړه سره نه واړي اراده نه واړي کنه نو هو الذي ان شاء فعل وان لم يفعل ها لم ولي كده فعل معنا سوا د لم سن مې د ترک معنا کف عن الفعل والی خلق وی دا کار پرې خو نو پرې خو څه مطلب یعنی خ اراده کړي او هر څه برابر خو ځان ته شاته کو وایي تاسو بده نه پوهیږئ خدامه خل را روانه ده او وګورم که اون وګورم بیا دې اون کتل نه یو دا دې نه دې ته وی کف وایي او یو استاد سناسه خدي بډې شیر رواني ده نو زم نه ګورای کنه هغه نه کتل لیدام خو هغه فعل له او دا فرق ته کنه هغه تا عدم کو او دا و عدم نو هغه اراده غواړي هغه په انشاء فعل کې راغی ادا یو څه نه غواړي نو که انشاء ترکو نو که دا ترک اخلي نو دا ترک خو انشاء غواړي نه سره اراده قدیر چاته ویل کیږي الفعال لما يشاء على ما يشاء افي سبو الفعال کون کې الفعال ډیر کون کې لما يشاء بس چې سه خو غشي او على ما يشاء یعنی على اي وجه شاء چې سوي څنګه وای ها چې سوي هغه شان دې ته سوي دي ولذلك او د دې وجنه قل ما يوصف به غير الباري تعالى دا الله تعالی نه سوا بل څوک په دې باندې ډېر کم موصوف کیږي ها فيسه پوښوله ها په قدیر باندې څوک صرف ذات الله تعالی موصوف کیږي و اشتقاق القدره من القدر قدرت ماخوذ ده فی سبب سنه او قدر ویل کیږي تعیین او تحدید او اندازې ته خلق وي څه قدر ولګوا لأن القادر مقادر تقادر ولوي بده کې د قدر او د تعین او د اندازې سمانا ده
نو یوقع الفعل علی مقدار قوته فی سب دې فعل موجودی د خپل قوت په چې سوره د قوت اندازې اغم رئیسکی او علی مقدار ما یقتضیه مشیته یا په هغه مقدار باندې په سوره مقدار چې د ارادي تقاضا شوی چې د اراده د څومره انداز مقتضی په هغه انداز سکی وفيه دليل ان الله على كل شيء قدير کې په دلیل دی چې على ان الحادث حال حدوثه حادث په حالت اول ممکن فی حال بقائه ممکن په حالت دا دواړه مقدوران دا د خدای د قدرت ولکه تحت کنه اے دا حادث نه دی چې موجودیږي په خپل موجودیدو کې هم مقدور الله دی د خدای د قدرت لاندې او دا ممکن چې اوس مونږ او تاسو یو او بقا راته میلاو د باقیو نو په دې بقا کې هم مقدور الله یو نه پوهیږي او څنګه مقدور الله یو پسې ان الله على كل شيء الله په هر شی باندې قادر دی نو دا حادث په حالت ته حدوث کې یو شی دی نه او ممکن په حالت بقا کې یو شی دینا او الله په هر شي قادر دی نو په دې دواړو څه شونه وان مقدور العبد او دا ترنه هم معلومه شول چې دا بنده مقدور دا ایکم شی چې ستاد قدرت تحت ته کنا نو دا غره یو شی دی او الله په هر شي قادر دی نه په دې څه دی خپل درته وایي لانه شیء لانه ځکه هر واحد چې واله دا څه دی شیء دی او هر شی مقدور نو دغه سيزونه هم مقدور لانه شیء دا صغرا او كل شيء مقدور الله کبرا او دغه مخ کې نتایج مخ کې وي ها ممکن فحالت بقا کې حادث فحالت حدوث کې او مقدور دا عبد مقدور الله دا درې واړه سيزونه دي او په هر شي خو خدای څه دی نو په دغه سيزونه هم